ورته وایي ستا سره د الله په وجود څه دلیل دی؟ د ورته دلیل شروع کړو. شیطان جواب ورکوي دی بیا عقلي دلیل اخر کې ورته شیطان وایي هغه عالم ته وایي ډېر لوی عالم دی زموږ د مکتب کتابونه مونږ وایو مدرسو کې ډېر لوی عالم دی هغه ته وایي مړه ستا نه خو دغه زمیندار کاکا ایمان مضبوط دی او ته دغسې ګورې زمیندار کاکا ایمان باندې څنګه مضبوط شو د الله په وجود ما خو بسل دلایل کتاب کې لیکلی دي زمیندار کاکا له یو دلیل نه ورته ته وایي چې د هغه ایمان د الله په وجود ستا نه مضبوط دی ورته او که نه ورته په څه بنیاد شیطان حرامي ورته وایي ګوره وایي ما تا ته وویله چې د الله په وجود در سره څه دلیل دی وایي تا ما ته دلایل شروع کړه وایي هغه ته د انسان په شکل کې ورغلم ما ورته کاکا ته خدای منې ما ته ویل او زه منم وایي ما ورته دلیل پې سره ویل کاکا دغومره کاڼی اوچت کو ما باندې ګزار وکړو چې سر درله وخرم ته زما نه د الله په وجود دلیل غواړې خبیثه معلومه شو ستا نه د هغه ایمان مضبوط دی کېدای شي بلې دلیل کې ته ما ته پړ شي کاکا ما ته ایغه نیغه خبره وکړله زما مقصد د خبرې دا دی رسول الله اخرنی نبی دی د هغه نه وروسته زه د بل چا د نبوت دعوه نه منم د هغه نه وروسته زه څه قسمه خبرې اورېدو ته تیار نه یم د هغه نه وروسته څه قسمه سمجھوتې ته نه یم تیار څه قسمه نرمۍ ته نه یم تیار د رسول الله د ختم نبوت دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یم خپل سرم ورکوم مالم ورکوم بچیم ورکوم ځکه رسول الله زما اخرنۍ سهاره ده د دغې اخرنۍ سهارې د حفاظت دپاره زه خپل سر نم تیر یم هغه یو شرابي و د شرابو محفل و هغه مسلمان شرابي شراب څښلي و یو عیسایي ورته په دې نشې په حالت کې وایي پلنګیا د محمد په باره کې څه وی هغه خیال دا و کېدای شي د رسول الله په باره کې غلطه ژبه وخځوي هغه مسلمان نشهیي پاڅېدو یو څیز پروت هغه اوچت کو دی په دا سر باندې ویشتلو ورته وایي ګناهګار یم یم خطاکار یم یم سیاهکار یم یم شرابي یم یم لیکن ظالمه محمد رسول الله خو زمونږ اخرنۍ سهاره ده هغه اخرنۍ سهاره م رانه اخیستل غواړي مونږ دې ورته وایو محمد رسول الله زمونږ اخرنۍ سهاره ده مونږ هغه سهاره چاته نه ورکوو په دې څه قسمه نرمۍ شکار کېږو نه انشاءالله په هر قیمت به د سهارې حفاظت کوي انشاءالله حضور انشاءالله وګورئ هغه د 1952 شهدا د هغوی ارواح مونن تا ته په زبان حال سره اواز راکوي هغه د چنام نګر په ځمکه هغه بېګور او بېکفن لاشونه چې د ختم نبوت زنده‌باد په نارې باندې د قادیانیت مرده‌باد په نارې باندې هغه ځوانان سوځولی شوي وو هغوی ته کفن نه و میلاو شوی هغوی ته قبرونه نه و میلاو شوي ما و تا ته اواز راکوي او مسلمانانو زمونږ قربانو باندې چېرته سودهبازي ونه کوئ چېرته غافله نه شئ او مسلمانانو که کمزوري شوئ یو ځل بیا دغه مسله کمزوري شوله خبردار بیا به د قیمت ورځ وي زمونږ لاسونه به یو د تاسو ګریوان به د رسول الله مخې ته ما تا ته اواز راکوي دا د ملک قانون دی دغه قانون حفاظت په موږ باندې لازم دی دا په اسانه باندې نه و پاس شوی دا په اسانه د ملک قانون نه و ګرځېدلی هغې دپاره زرګونو شهداو قربانۍ ورکړې وې زرګونې زنانه کونډې شوې وې زرګونه بچي یتیمان شوي وو زرګونو نوجوانانو وینې توی شوې وې هغه لس زره ځوانان چې د راور په ځمکه باندې شهیدان شوي وو نن هم ما ورته اواز راکوي هغه نوجوان چې کله روډ ته راووتلو کرپې وه پابندي وه هغه نوجوان چغه لګوي ختم نبوت زنده‌باد هلته یو پولیس راځي دا په چوکه باندې وهي ګزار ورکوي هغې وهي دی وایي ختم نبوت زنده‌باد هغه ګزار ورکوي دی وایي ختم نبوت زنده‌باد هغه پولیس اوچت کو پولیس ګاډي ته ورګزار کو دی پولیس ګاډي کې وایي د پولیسو موجودګۍ کې ختم نبوت زنده‌باد هغه یو پولیس د ټوپک په د کنداغ پر سر باندې وهو د بدن نه وینې روانې شولې
دے بیاوی ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ دورو اگر عدالت کی کل جج تچ پیش شو علتے نعرہ لگئی عدالت تر جج مخی دھرا ہے وی ختم نبوت زندہ باد اخفل عقیدی اظہار کئی اگر جج تک مصور اگلالا وی 1 سال قید سزا دے بیاوی ختم نبوت زندہ باد اگر وی 2 سال قید سزا دا بیاوی ختم نبوت زندہ باد علتے سزا جیتی گی دلتا نعرہ مستانہ بلندی گی حتی سزا 20 سال تک رسی دلا دے بیاوی ختم نبوت زندہ باد آخر کیا جج ہوئی اس کو ابھی باہر لے جا کر گولی مار دی جائے ویسے باہر بوزی وے ولی اگر زوان بیان آنے لگئی ختم نبوت زندہ باد اگر دیپ مستعی کرا ہے بار بار نعرے لگئی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اگر جج چکر ہو کہتا وہ یہ تو پاگل ہے یہ تو مجنون ہے اسے چھوڑ لیا جائے اسے رہا کر دیا جائے اگر بیا ہوئی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت اگر زوان دا سر پا قیمت نارا لگے ولی وا موتا کر سر موکرالا سر بور کب انشاءاللہ نارا خور قربانی ورکہ ان کو نگا ما سر دگر سی آواز را کئی چکہ باز کم دگر پی خبر تو کوئی ورسا ہوئی کنا ختم نبوت نانا آواز ٹول مرگری ایمانی آواز اچھلتا کئی قربانی والا آواز وینی والا آواز قربانی ورکہ ان کے مجاہد غازی ورکہ کی آواز ختم نبوت ختم نبوت موتا تننا شہدہ آواز رکھئی خبردار غفلت شکار نشے مادہ 1952 تاریخ مطالعہ کہو سو کسان راغل جج تے پیش لنا جج سے پیسلہ باورول یو بڑا سپین گرے پچڑاشو جج تے نبوس کئی بابا جی ولی جاڑے اگر توئی زمان ملگرو تلس کا لقید سزا ماتا اتکا لقید سزا وجہ صدا زمان قربانی کی پرخ دے زمان مجاہدے کی پرخ دے زمان پا عشق کی پرخ دے زمان رسول اللہ سرا پا محبت کی پرخ دے دوکال زمان سزا ولی کمالا اسمان نوزمکی اگر منظرم کتلے ہو چھ پدے خاورا پدے ملکے یہ اس پنگرے بڑا اخت یہی احتجاج کئی اگر مطالبہ کئی زمان سزا کی زیادت تو کریش قربانی ورکلی زمان علماء دیوبند قربانی ورکلی دا ختم نبوت دا تحریکی کمیاب کرو من براغی حفاظت کرو انشاءاللہ کہو گے انشاءاللہ بغا علماء پسنگ و دریگو کم چلتے ختم نبوت حفاظت کرو انشاءاللہ مولانا نوید اختر سے مولانا شاہد منیر سے دا غمل گری دلتا ہر کال اجتماع جوڑی مقصد داوی تاسو خلق خبردار کی یقین وکا ما سر اختر نمک کی رابطہ اگللا معتزو بکلی کیم زر اختر تکلی تلارشم داو رزی زمان الت جلسی زدی خوان رازم ما تیوی مسافران وی راغلی وی یوزی بلزی وی من اجتماع ہوئی تو جوڑو لہذا مہربانی وقت معتل ٹک دا یقیناً دیو جستاسو رپارا سمر پا سوچ کی وی سمر پا فکر کی وی سمر کوشش محنت کی ہر چالا اللہ دا سے علماء نور کئی دیر اشترے بولے بس پل منزونہ کہ آگے سرکاری خلکار سرکار یقین و گرہ سے سوچ والا خپل علاقی دا ایمان حفاظت ہو کی رخل کو عقیدی حفاظت ہو کی دین و مذہب حفاظت ہو کی قسم دے دغه سے علماء اللہ چاہتا نور کئی قدر ہو کئی ملگرتے ہو کئی نا قدری ورکے ورن اللہ دے در نواخنی نا قدری چکر سوک کی اللہ نعمت اخنی لئین شکرتم لازیدنکم ولئین کفرتم من عذاب لشدید ملگرتے آبا کورے دیو انشاءاللہ کھو بے چاہ ماں سر وعدد دوارا لسو چکے پورو چت کے لسو دیو سر بودری اکلک انشاءاللہ نانا لاسو چت کے لاسو چت کے تعاون بور سر کب انشاءاللہ ملگرتے آبا سر کب انشاءاللہ اللہ دے منکم توفیق رکھی وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین